أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سورة نساء آيات نمبر 1 ولا تهنوا في ابتغاء القوم، تاسو سستمه کوي چې ابتغاء القوم فلټون کې د قوم، ان تكونوا تعلمون کچې تاسو خوږیږي، فانهم نو یقینا هغوی يعلمون خوږیږي کما تعلمون لك تاسو چې خوږیږي، وترجون من الله او تاسو امید لري د الله تعالی څخه، ما لا يرجون تاسو امید لري من الله د الله عز وجل څخه ما د هغه څه لا يرجون چې هغوی امید نه لري. وکان الله او دوی الله عز وجل علیما فرع علم لرونکی، حکیما د فرع حکمت خاوند. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت معلوم دی چې کله الله عز وجل تاسو ته د جهاد امر وکړي او په جهاد کې درته مختلفه آسانی راوستل چې د هغه ارتباط څخه صلات قصر او په سفر کې لمونځ کم سو او صلات خوف کې دغه کیفیت ته تغییر ورکړ سو، تګ وراتګ پکښې وسو، نو د دې ټولو آسانی څخه تاسو دا خبره حاصله کړئ چې د کافرانو په مقابله کې ځانونه مسستوي او ضعیف مشکاره کوي خپل ځانونه. کوجه داوی چې تاسو د دوی په مقابله کې زخمیان کېږي، درد در ترازی، نو دا درد خودی ته مرزي، نو دیم دغه سي زخمیان کېږي خوږیږي. دا څنګه د چې دا خوږوالی یوازې تاسو ته دی او هغوی نو نه خوږیږي، او بل دا چې تاسو د الله عز وجل څخه د ثواب او د بخښ او د جنت امید لري او دوی نه لري، نو بیا خو یې هغه ټول اسباب د دې آماده دي چې سړی جهاد وکړي، نو ولې د جهاد څخه ځانونه کار. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا او تاسو سستی مکوي في ابتغاء القوم د قوم په تلاش کې، که ضرورت وي نو د هغوی تلاش کوي. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون، کچیر تاسو یاست تعلمون درد احساسوي د زخمونو یا دردونو څخه، فانهم نو یقینا هغوی هم يعلمون درد احساسوي کما تعلمون، لکه تاسو چې څنګه درد احساسوي، نو تاسو د هغوی خو چندان فرق ونسو او نه د هغو پر تاسو باندې فوقیت حاصل سو، حالانکه تاسو پر هغوی باندې یو فوقیت لري، هغه دا چې وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون تاسو امید لري من الله د الله عز وجل څخه ما د هغه څه لا يرجون چې هغوی امید نه لري، نو تاسو د بدن او زړه په اعتبار تر هغوی قوي یاست، بیا ولې د هغوی مقابله نه کوي. وکان الله علیما حکیما، او دی الله عز وجل حلیما فرع علم لرونکی، یعنی دا چې کافران کمزوري دي هم د بدن او هم د زړه او د عقیده په اعتبار، او تاسو ور باندې مضبوط یاست د عقیده په اعتبار، حکیما د فرع حکمت خاوند دی چې تاسو د پاره په شرعي امورو کې آسانتیاوي راولي د خپل حکمت مطابق. ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ان انزلنا اليك الكتاب، یقینا مجنازل کړي دي تعالی کتاب، بالحق فحق سره، لتحكم بين الناس چې ته فیصله وکې بین الناس د خلکو تر مابین بما په هغه څه اراک الله چې الله تعالی تا ته درلیدلي دي، ولا تکن او ته مه کېږه للخائنین خائنانو لره خصیما ملګري د هغوی د طرفه جګړه کوونکي. د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره مناسبت دا دی چې مخکې آیاتونو کې الله تعالی د جهاد او د کافرانو سره د مقابله د هغه په ضمن کې د هجرت، د سفر او د صلات خوف تفصیلی یادونه وکړه. نو چون کې مقاتله د کافرانو سره وی عموما، نو داسې کله کله انسان د منافقو انسانانو سره مخامخ کیږي. په دې را روانو مبارکو آیاتونو کې
د منافقانو ځینې صفات بیانې او د یو خاص واقعې طرف ته اشاره ده. ولو کله دی آیاتو څخه یو خاصه واقعه مراد ده، لیکن د الفاظ عموم تر قیامت پورې د تمام انسانیت لپاره اصل او قانون دی چې هر مؤمن باید د دې څخه ځان وساتي. د دې واقعې شان نزول دا دی: د اسلام په ابتدا کې په مدینه منوره کې فقر او فاقه ډېره وه، مسکنت. نو عموما به صحابه کرامو چې اکثره مهاجرین صحابه وه، د خوراک د پاره به څه نه درلود، نو اکثرو کسانو به د خوراک د پاره خورما استعمالول او یا به د خوربوش وړه استعمالول. نو ډېر به په دوی کې یو ژوند والا هغه څوک وو چې هغه دی د غنم وړه استعمال کړي. نو ترتیب دوی داسې درلود چې د شام څخه غنم راتلل، نو دا قیمتي مو. نو بیا به ځینې صحابه کرامو دا رانیول یو ګونی قدر، او په کور کې به د یو میلمه او د یو خاص ورځې د پاره ایښودل. عام طور دانه استعمالیده، ځکه چې یو خو قیمتي و په مدینه منوره کې کم و، او بل دا چې د فقر او فاقې زمانه و. نو یو صحابي چې رفاعه نومیږي رضی الله عنه، دا د قتاده ابن نعمان رضی الله عنه اکا دی. نو دې صحابي د شام څخه یو قافله راغلی و، یو څه وړه یې رانیول او په خپل کور کې په یو کندو کې واچول. نو بیا یې په دې وړو کې څه اسلحې هم وې د هغه زمانې، څه غشي او څه توري او څه زغري وې، دا یې میشي. صحابه خو مجاهدین و، نو دا یې میشي. نو یو کس چې امام ترمذی او امام حاکم رحمت الله علیهما یې نوم بشیر لیکلی، او ابن جریر رحمه الله او بغوی رحمه الله یې نوم تعمل لیکلی دی. بهر تقدیر دغه کس د بشیر نومي کس د شپې دغه حضرت رفاعه رضی الله عنه کور ته ورواوښتي، غلا یې وکړه. امام ترمذی رحمه الله را نقل کړی دی چې دغه بشیر نومي کس په حقیقت کې منافق و، ظاهرا یې د اسلام دعوه کول، او د قبیله بنو ابریق د قبیله څخه وو، یعنی بنو ابریق د قبیله و. نو چې کله یې د حضرت رفاعه رضی الله عنه د کور څخه دغه وړه غلا کړه، نو دا یې واخیستله خپل کور ته یې راوړه. کور ته چې راوړله، سهار چې حضرت رفاعه رضی الله عنه په دې جریان خبر شو، نو خپل وراره حضرت قتاده ابن نعمان رضی الله عنه ته راغی. هغه ته جریان بیان کړي چې دا پیښه ده او ما د کور څخه وړه او هغه صلاح دا غلا شوې. په دې کلی کې ځینې کسانو دا خبره وکړل چې بارای ما شام د بنو ابریق په کور کې چې دا د بشیر نومي کور دی، په دې کې اور بلې دی. نو کېدلای شي چې دا غوړه دوی په خوله ډوډۍ به ځینې په خول. کله چې دوی دواړه رالل، د اکا او وراره د هغوی څخه پوښتنه وکړه، نو هغوی ظاهري خبره ګول مول کړله، خبره یې سره واړوله. په دې چې پوس ولا چې کېدلای شي خبره پر موږ ثابته شي، نو یې دا غوړو اسلحه دا واخستله د یو يهودي سره امانت کښېښود. هغه د يهودي نوم دوی لیکلی دی چې یا یاسمین نومې دی او یا زید نومې دی. د دې يهودي سره امانت دغه وړه او دغه اسلحه کښېښود. او بیا یې په دې کلی کې پر یو ډیر بزرګ صالح سړی چې هغه لبید ابن سهل نومې دی، پر دې باندې تور ولګاوه چې دا غلا ده کوي. هغه ډیر بزرګ سړی وو، نه تور راوښله چې یا خو والله چې دا خبره سپینه سي او یا زه په دې تور ستاسو مقابله وکړم. دا منافقین چې کله د هغه د توري او د هغه د خوشکی څخه وبېرېدل، نو یې دته وویل چې ته غږ ملره، موږ تا نه ښیو، موږ ته نور خلک معلوم. نو یې قرار پر دې يهودي باندې دا الزام ولګاوه چې دا غلا دی يهودي کړي. د ترتیب هم داسې جوړ کړي چې د حضرت رفاعه کور څخه لږ څه دا وړه تر هغه يهودي در کوره پورې پر لاره باندې لږ ځینې ځایونه توی کړه چې سړی ته دا معلومه سي چې غلا دی يهودي کړي. قتاده رضی الله عنه او دا رفاعه رضی الله عنه چې غلا ورڅ شوی ده، د هغوی پر دغه بشیر نامې باندې ګمانو چې غلا خودو کړی ده، او دوی چې يهودي په مابین کې راولي، نو دا يهودي به اس دوی بدنام کړي. يهودي
انکار وکړي چې دا ماته دوی په امانت دا شی دی ماغلا کړی نه دی، دا دوی ماته را. خیر خو دا رفاعه رضی الله عنه او قتاده رضی الله عنه دواړه پیغمبر علیه السلام ته ورغلل. نبی علیه السلام ته وویل چې زموږ ګمان پر دغه بنو ابریق باندې کیږي چې دا غلا به دوی کړي او هسې بیا پر دې يهودي تاوان کړي. نو کله چې دوی خبر سوله چې پیغمبر علیه السلام ته زموږ شکایت سوی دی، نو دوی خو ظاهري ځانونه مسلمانان بلل، نو دا بشیر نو منافق او د سره د قوم ځینې کسان د بنو ابریق قبیله ټول راغله. پیغمبر علیه السلام په مخ کې قسمونه شروع کړ چې موږ مسلمانان یو، دی را ولاړیږي د يهودي په مقابله کې پر موږ تهمت لګي. نو پیغمبر علیه السلام د حضرت قتاده او رفاعه رضی الله عنهما ته وویل چې تاسو ته دا نه ده مناسبه چې پر یو مسلمانه کورنۍ بلا ثبوت الزام ولګوي. نو رفاعه رضی الله عنه او قتاده رضی الله عنه په دې ډېر پریشان شو چې د پیغمبر علیه السلام دا خبره کاش کې مشته نه وای سي. ډېر پریشان شول چې کاش کې خدا مال تللی وای او دا خبره نه وای سي. الته يهودي پیغمبر علیه السلام را اوغشتي، هغه هم شاهدان نه درلودل او سامان داغه په کور کې موجود سو. نو شرعي ضابطه دا ده چې په هغه باندې به شرعي حد لازمي او دلته داخله ګر شاهدین پر ادا کوي چې غلا ده کړي. اوس خدای انکار په دردم نه خوري، ځکه شاهدان دي ور باندې استدوی چې دا شی موږ د ذکر پیدا کړي د ذکرو. نو پیغمبر علیه السلام نږدې و چې داغه په ارتباط باندې فیصله وکړي چې لا سه باید قطع شي. یو رکوع د قران کریم دا آیاتونه را نازل شو، کامل رکوع را نازل شو. په دې رکوع کې الله عزوجل د حضرت قتاده او رفاعه رضی الله عنهما او د حضرت لبید ابن سهل د دې صفای بیان کړ چې دا پاک خلک او دا غرنګي دا يهودي پاکیم بیان کړ چې دی غلا نه کړي، بلکې خائنان او منافقین دغه بشیر نامي کس دی او دا د قبيله ده چې د حامیان او کاذبات دي. نو الله عزوجل په دې روانو آیاتو کې دا واقعا بیان کړي. دغه بشیر نامي کس بیا چې کله خبر وسواس ول دا په خوا منافقو د مدینه منورې څخه وتښتې دی، مکې ته ولاړې، د مشرکانو سره ملګری شو. هلته یوې مشرکی شذې په کور کې ځای ورکړ. کله چې هغه په خبره سول چې دا خو غل دی، هغه د کور په واخست، بیا هلته ګرځې دی، نن پر دې قرباني شپه، سبا پر هغه قرباني شپه، بیا یو بل کور ته د غلا د پاره لار جوړ کړ. پر دیواله اوشتي، دیوال پر اونړې دی، تر هغه دیوال لاندې مړ شو. نو را روانو آیاتو کې الله تعالی دغه واقعا بیانوي. ان انزلنا الیک الكتاب بالحق، یقینا موږ نازل کړی دی الیک تعالی الکتاب کتاب بالحق فحق سره، لتحکم بین الناس د فارد دی چې تفصیل وکي بین الناس د خلق تر ما بین پدغه واقعه کې بما اراک الله فهغه چې الله عزوجل تا ته درېدلی دی، یعنی په ذریعه د هغه وحو اراک الله چې الله تعالی تا ته درشودلی دی او تمام حالت درته معلوم دی. تا ته الله تعالی دا وشودل چې بشیر غل دی او بنو ابریق حامیان او ملګری کاذبان دي. ولا تکن للخائنین خصیما، ولا تکن او تمکر للخائنین خائنان لرا خصیما ملګری. یعنی د دې خبره چې کله اصل حال معلوم سو چې دا خلق غلی دي، نو بیا د خائنانو ملګرتیا مکو. ولو که پیغمبر علی السلام خود د دې ملګرتیا نه ده کړې، پیغمبر علی السلام خو عام خبره ورته وکړه، خو د پیغمبر علی السلام د شان څخه دغه عام خبره له هم الله عزوجل په خپل دربار کې مناسبه ونه بل، ځکه د پیغمبر علی السلام شان ډیر لوی شان دی. اگر چې دا خبره ګناه نه ده او نه د خائنینو ملګرتیا ده او نه پیغمبر علی السلام د خائنانو ملګرتیا کړي، ځکه نفي د یو عمل څخه دا نه ثابتېږي چې هغه عمل دی نو یو چا کړي. ولا تکن تمکر للخائنین خائنان لرا خصیما ملګری، لکه څنګه چې دا بنو ابریق دا خواهش لري چې ته د دوی ملګری سي. واستغفر الله، او د الله عزوجل نه مغفرت وغواړه. پیغمبر علیه السلام کوم ګناه نه ده کړې، لیکن چون کې د شان ډیر عظیم دی او دومره اندازه کار هم الله عزوجل د لپاره قابل استغفار وبلی چې ته د الله تعالی سره مغفرت وغواړه. واستغفر الله، د الله عزوجل سره مغفرت وغواړه.
ان الله كان غفورا رحيما یقینا دی الله عز وجل غفورا فر بخشن کی رحیما فر مهربانا ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ولا تجادل او تجګړه مکوا عن الذين دعوا کسانو د طرف يختانون انفسهم چاوي خیانت کوي انفسهم د خپل ځانو سره ان الله یقینا الله عز وجل لا يحب نخشوي من كان خوانا اثيما من هغه څوک کان چې خوانا زیات خیانت کوونکی اثیمن گناهګار ولا تجادل او تجګړه مکوا یعنی ته طرفداري مکوا ولو ک نبی عليه السلام طرفداري نه کړي لیکن دا عمل هم د الله عز وجل د طرف د پیغمبر اسلام ته لپاره مناسب نه بلل کېږي ولا تجادل نو ته طرفداري مکوا عن الذين دعوا كسانوا يختانون انفسهم چاوي خیانت کوي انفسهم د خپل ځانو سره لکه څنګه چې دا د هغوی غشتنه هم ده یعنی هغوی خو خیانت په حقیقت کې د نور سره کړی دي لیکن کسړی ورته وګوري په نفس الامر کې د ځان سره خیانت دي ولی چې آخري وبال او سزا او رسوایی برته دوی ته ولاړه ده نو الله تعالی و فرمایلی یختانون انفسهم چاوي د خپل ځانو سره خیانت کوي ان الله یقینا الله عز وجل لا يحب نخوشوي بلکې مبغوز لري من هغه څوک کانه چې وی خوانن زیات خیانت کوونکی اثیمن گناهګار یعنی لکه څنګه چې الله تعالی لږ خیانت کوونکی نه خوشي او لږ خیانت کوونکی هم ورته محبوب نه دي نو ډیر خیانت کوونکی خو په هیڅ صورت ورته محبوب نه دي نو دلته چې د مبالغه صيغه راغلي ده د په دی وجه چې دغه منافق د خیانت عظمت بیان کی چې د ډیر لوی خیانت کړی دی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم یستخفون دی پټوي من الناس د خلقو څخه ولا یستخفون من الله او نه پټوي د الله عز وجل څخه وهو معهم حال دا چې الله تعالی د دوی سره دی اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا اذ يبيتون کله چې دوی د شپې مشورې کوي ما په هغه څه کې لا يرضى شرازي ندي د الله عز وجل من القول فدا خبر باندې وكان الله بما يعملون محيطا او دوی الله عز وجل بما فاغ يعملون چې دوی عمل کوي محيطا کامل احاطه کوونکی یعنی دوی کې دا د خیانت علامه ده چې دوی د خپل خیانت د خلکو څخه د شرم په خاطر پټوي لیکن د الله عز وجل څخه بیان پټي یعنی په کار دا و چې دوی د خدای د بیره د خیانت نه وای کړی لیکن د خدای عز وجل څخه نه پټي حالانکه الله تعالی ارګړی د دوی سره دی او الله تعالی د دوی په ټول اقوال خبر یستغفون من الناس د کوم خلقو چې د عادت دي یستغفون چاوي پټوي د خپل خیانت من الناس د خلقو څخه د شرم فوجه ولا یستغفون من الله او نه پټوي من الله د الله تعالی څخه یعنی د الله تعالی څخه نشي پټولای وهو معهم او د الله عز وجل د دوی سره دی د نور حالات په مثال باندې اذ یبیتون په دغه حال کې الله تعالی د دوی سره دی چې کله دوی شپې مشورې کوي ما په هغه څه لا يرضى من القول چې الله تعالی په دغه قول راضي نه دی وکان الله عبدي الله عز وجل بما فاغ يعملون چې دوی عمل کوي محيطا کامل احاطه کوونکی علمي احاطه ور باندې کوي صدق الله العظیم